آیت شریفه کې الله پاک د شیطان دوکا فریب وسوسې چې هغه بندګانو ته اچي او خلق په غلطه لار باندې رواني او بیا چې کومه واقعه په جنگ بدر کې وشوه هغې واقعې طرف ته اشاره کوي چې ته څه چل وکړو. چې کله ابو سفیان قافله مونږ ویلو دا را روانه وه تجارتي قافله او مسلمانان مخې له ووتل نو هغه مکې مکرمې ته سوال جواب ولېږه چې مونږ ګیر شو زمونږ د امداد دپاره راوځئ. ابو جهل د لښکر ځان سره که او ډېر په جوش سره راووتېدل او خلک یې تیار کړل چې ځو. خو په دغه وخت کې د دې لښکر والو د سر چې کوم ملګري و د دې زړه یارېدو او د څه نه یارېدو هر یو کس په دې فکر کې و چې مونږ خو ځو خو یو ډله چې بنو کنانه ورته ویلی شي یو جماعت داسې دی چې هغوی سر زمونږ هر وخت لانجي هر وخت مو سر جګړې تېرېږي نو هسې نه چې مونږ مکه پرېږدو مونږ هلته جنګ له لاړو شو هغوی زمونږ په مالونو باندې زمونږ په ښځو او بچو باندې په کورونو باندې راشي دا یاره ورسره رسته رسته کېدل. شیطان پوه شه چې دا خلک خو رستو کېږي او دوی خو جنګ له نه ځي او د شیطان مطلب دا و چې دا دومره ډېر خلک زه په دې مسلمانانو بوځم او چې دا لږ غونته کې 313 دي چې دا ختم کړي چې د اسلام نوم نشان او د هر څه ختم شي. شیطان خدا غوښتل او خلکو زړونه یریدل هسې نه چې دغه قوم زمونږ ورسره لانجې هر وخت وینو چې موږ اخوا لاړو شو دی موقع وویني او راشي نو دی راغی اول خو زړه کې وسوسې چې ستاسو تعداد ته وګوره ډېر شی ای سره اصلحې نشته دا نشته او تاسو ډېر هم یئ او دغه رنګې اسلحې هم د سر ډېرې دي هتیار هم د سر ډېر دي سورلی هم د سر ډېرې دي طاقتور هم یئ ګوره ستاسو مخه یې نیولې ده قسمه قسم وسوسې اچئ 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 او بیا څه وشو د سراقه ابن مالک د دغه قبیلې سردارو د بنو کنانه د هغه په شکل کې راغی در الله تعالی دا طاقت هم ورکولی دی چې د شکل هم د الله بدلولی شي نو د هغه په شکل کې راغی وایي زه سراقه ابن مالک یم او د هغه قبیلې سردار یم پام کوئ ګوره نه یریږئ زم د سره یم ستاسو کو یره کېږي چې زما قوم به تاسو سره جنګ وکړي نو زما قوم تاسو سره جنګ نه کوي ستاسو مالونو حفاظت به کوي او موږ تاسو سره برغځو زه او زما قوم چې څومره دي نو موږ تاسو سره په مدد کې برغ روان یو زه مدینې ته ځو دا خلک ختمو نو چې کوم کسان د جنګ دپاره تیار شو هغوی خو هغه یاره ختمه شوه دا خو سم کار وشو زموږ تعداد خو هسې هم ډېر دی او دغه قبیله چې کومه د بنو کنانه ده نو موږ د دوی نه یره کېده نو هغوی موږ سره په جنګ کې شامل شو دا ګوره سردار صاحب راغلی دی او خبره یې راسره وکړله او ابو جهل د حارث ابن هشام د دوی دواړو خبره وشوله او موږ یو ځای ځو ځان سره تاسو سره به ځو نو هغې واقعې طرف ته اوس اشاره کوي نو د څه چلو کو وایي زین لهم الشیطان اعمالهم د شیطان دی ته د کافرو ته د خپل عمل ښایسته کو ورته وایي تاسو ښه کار کوئ دا ختمول غواړي نوم ځان له وګټئ سبا له به در باندې خلک راځي قسمه قسم وسوسې او هغه خپل غلط کار یې ورته ښایسته کو او د نن زمانې هم د ټول عملونه که مونږ او تاسو مسلمانان یې کوي او ځان او هغې ته ښه وایو یا هغې کې خپل عزت ګڼو یا هغې کې خپله چې دنو دنیاوي مفاد ګڼو دا ټول د شیطان ښودلې شوې لارې وي چې شیطان ولګي او مونږ ته په زړونو کې دومره وسوسې واچي چې هغه غلط کار مونږ ته ښایسته کړي په هغه غلط کار کې راته کامیابي مخې ته ښکاري نو شیطان هم دغه شان چل وکړو د دی هغه غلط عمل د دی هغه غلط کار هغه یې مخې ته ولا ښایسته کوي دا ډېر ښه کار دی او ټول ګورې څوک پاتې نه شي ټول په دې کې حصه واخلی ورشي نو الله وایي دا شیطان دا عمل دی ته ښایسته کو دویمه دی سره یره وه چې هسې نه چې دا خلک را باندې راشي او هسې نه چې شکست وخورو یا هسې نه چې خلک زمونږ ورسره جګړې وي نو دغه بنو کنانه والا چې ته مسلمانانو سره ملګري نه شي او زمونږ خلاف ونه جنګېږي نو ورته یې څه وي وقال لا غالب لکم اليوم من الناس واني جار لکم ورته وی په نن ورځ به تاسو غالب یې
تاسو به شکست نه مومئ و انی جار لکم موږ هم ستاسو مددګار او حمایتیان یو موږ هم در سره یو زه زما قوم دا هم در سره دی تاسو به شکست نه مومئ ورځئ پې او زه تاسو سره یم موږ تاسو سره یو تاسو مخکې شئ موږ در سره یو نو خلک یې څوک ابو جهل او دا ټول خلک یې ښه مضبوط کړل چې کوم د جنګ دپاره تیار شوي کافران هغه هم مضبوط شو وایي به دا خو سم کار وشو موږ خپل هم ډېر یو او دا یو قبیله را سره بل هم یو ځای شو ورځو او دا مسلمانان ختمو خو څه چلو شو دی ټول روان دي او دا شیطان د سراقه ابن مالک په شکل کې دی او خلکو یې دا خو د پلانکۍ قبیلې سردار دی هغه د په خپله را سره دی تورې راغستې دا خلک ورسره دي حالانکې هغه د شیطان بچي ټول نو دا ټول خلک روان شو د بدر مقام ته ورسېدل او کله د بدر مقام ته ورسېدل او دا شیطان لګېدلی دی د ابوجهل په لاس کې لاس ایښی دی او یو بل سره ګرځي راګرځي خاندي او دا به وکړو هغه به وکړو دا ختمه دا وسوسې دومره اچوي چې ګوره دی ونه تښتي او چې دی کلک شي چې دا مسلمانان ختم کړي د دې دپاره او هغه به چل به وکړو دغه چل به وکړو دغه د کسانو درواکل یو ځای اواز کوي هغه ځای کې قطار جوړ کړه دغه ځای کې پاسه قسمه قسم وسوسې خلکو لا اچوي او د دې دپاره چې د مسلمانان ختم کړي او چې څه چلو شو الله تعالی خو مسلمانانو ته وی زه ستاسو امداد کوم په فرشتو سره چې دی زر دی زه دله 2000 درلیږم او که چېرته دا اواز ګډ شي چې هغه قبیله ورسره ده نو 15,000 درلیږم خو ګورئ جنګ به کوئ که جنګ کوئ هم فتحه در کومه او که چېرې تاسو قافله لوټئ دا قافلې نه مال اخلئ دا هم دله در کومه نو الله تعالی امتحان اخیستو د دی په جنګ باندې فیصله وشوله نو صحابه سره د الله مدد او نصرت نو چې کله الله تعالی ویلو زه به ستاسو مدد او نصرت کوم شیطان لګیا دی د ابوجهل په لاس کې لاس ایښی دی او قسمه قسم خبرې کوي دا چل به نن کوو جشن به کوو او دا به کوو توری باجي ځان سره راغوستی وي هر څه یې کړي وي د بدر په مقام باندې به یو پروګرام بیا کوو اخر کې خو چې کله الله تعالی فرشتې راولېږلي نو شیطان خو پېژندلی چې دا خو جبریل علیه السلام راغی میکایل علیه السلام او د دوی په جلوس کې 5000 فرشتې دي د ابوجهل لاس کې لاس ایښی و خبرې کولې یو بل سره لګیا و خو چې څنګه په فرشتو باندې نظر شو نو لاس یې ته راکاږو لاس یې ته راکاږو چېرته ځي لاس یې ته راکاږو ټیلې والا ورکړه ده او سی وی وقال انی بریء منکم زه ستاسو نه بیزاره یم زه پکې نه یم پښتو مطلب معنی ده زه پکې نه یم او وی انی ارا ما لا ترون دا زه چې څه وینم دا تاسو نه وینئ ولې ته خو فرشتې ولیدې چې نن زمونږ بچ کېده نشته او د دې کافرو بچ کېده هم نشته ولې جنګ ته فرشتې رالې په خپله باندې نو ده د ابوجهل نه لاس راکاږه او وتښتېد د میدان جنګ نه لاړه چې کوم کفار و هغوی وي دا کله چې دا ملګري دي یوازې پرېږدي نو په دغه وخت کې که کوم ډېر جذبې والی نو هغه هم همت بایلي یاره بس زه یوازې شوم نو چې کله سراقه ابن مالک د شیطان د ده په شکل کې و دی واپس شو د سره چې کوم ملګري واپس شو موږ پکې نه یو نو چې کوم جنګ له راغلي هغه هم همت بایله ګوره زموږ ډله کمزورې شوه اوس به څه کوو او هغه طرف ته فرشتې راغلې وي او نو الله تعالی څه چلو کو هغه موږ مخکې ویلو چې الله تعالی د مسلمانانو مدد او نصرت د فرشتو په ذریعې سره وکړو او الله تعالی کولی شو داسې چې فرشتې به هم نه وي راغلي دغه شان به خلک په سیلای باندې په طوفان باندې په څه قسم عذاب باندې به دا ټول کافران برباد کړو خو نه الله دنیا ته خول او د مسلمانانو زړونه مضبوطول په دې کې نو شیطان ته وتښتېدو په دې واقعه کې هغه د شیطان هغه دوکې طرف ته اشاره ده چې ګوره دا شیطان ستاسو ازلي دشمن دی د ده مه منئ او نن موږ وګورو شیطان قسمه قسم کارونه په مسلمانانو باندې کوي په ګناه کې مبتلا کي یا کو د جنګ او د جګړو په موقع راشي ورته وایي تا کې غیرت نشته ګوره پلان کې ستا نه ښه دی ولې تا کې طاقت نشته خبرې دیله در دوره حده پورې بوځي چې په جنګ یې ورولي قتل به کې وشي نو چې څنګه قتل وشي او دا شیطان ته بیا رستو شي بیا سړی ستومانه شي بیا یو بل پسې دا وکړه ماله روغه وکړي ماله دا لومبې شروحات تا سره د شیطان ملګرتیا وه د هغه وسوسه وه نو چې په کار دی چې داسې حالات راځي داسې وخت راځي چې تا په ګناه کې مبتلا کوي په هغه وخت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه دا شیطان بدنه خپله وسوسه رستو کی د الله مدد او نصرت به در سره شي نو په دې آیت شریفه کې د شیطان هغه دوکې او فریب طرف ته اشاره ده وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کله چې ښایسته کړل دی ته شیطان عملونه د دی دا کار د دی
وقال ویلی لا غالب لکم اليوم نشت غالب پتا سبانی پنن رزبانی من الناس دخل کنا وانی جار لکم زمددگار ستاسویم فلما تراءت الفئتان کله چې ویلی دلی چې دوه ډلې مخامخ شوې چې مسلمانان هم رالل او کفار هم مخامخ شو او بیا د فرشتي ولیدي نو نکسا علی عقبیه واپس شو په پوندو باندې وقال ویل انی بریء منکم زستاسو نه بیزار یم انی ارا ما لا ترون بېشکه زه وینم هغه چې تاسو یې نه وینئ انی اخاف الله زد الله تعالی نه یریږم والله شدید العقاب الله سخت عذاب والا دی واخر دعوانا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه